او مبارک خواجه پاکستان دته ولې ویل کېږي خلپنجو سرکار رحمت الله تعالی علیه ته کله چې د پاکستان او د هندوستان تقسیم شو هغه وخت کې روحاني جرګه د اولیاء کرامو شوې ده حضرت داتا سے مبارک رحمت الله علیه په دربار کې او د دې چشمدید گواه حضرت ترناب بابا جی صاحب رحمت الله علیه چې دا د سونډیا غوث مبارک خلیفہ دی فرمایي چې دغه منظر ما کتلی چې کله پاکستان او هندوستان خپلو کې تقسیم شو نو د هندوستان دپاره خواجه معین الدین چشتی اجمیری مبارک رحمت الله تعالی علیه نامزد شو چې دی به خواجه هندوستانی سبحان الله وی بیا د خواجه پاکستان نامزدګي وه چې دې لپاره به څوک مقرر کیږي وی کله چې حضرت سیدنا خلپنجو سرکار رحمت الله تعالی علیه دغه جرګې ته روحاني طور تشریف یوړو نو حضرت داتا سے مبارک رحمت الله علیه و تخپل سیټ پرېښودلو داتا سے مبارک ګورې د ډېره لوی هستی ده غوث پاک سے مبارک به فرمایل که زه د داتا سے مبارک په وخت کې وې نو ما به دې خامخا خپل پیر نیولو دا دومره لوی هستی ده چې غوث پاک صاحب یې چې کوم دی مني نو حضرت خلپنجو سرکار رحمت الله تعالی علیه وی ورته فرمایل چې صاحب تاسو څه کوئ تاسو خو زموږ مشران یې تاسو به زموږ په سرلاس ږدئ وایي داتا صاحب مبارک رحمت الله علیه ورته وفرمیل چې خلپنجو فیصله په دې شوې ده چې ته خواجه پاکستان یې ځکه مې درته دا سیټ پرېښودو الله درله دا وروسته درکړه نو دا د الله تعالی یو پرزونه د مهرباني ده بس چې چاته ورکړي ګینې دې په دې پاکستان کې خو د خلپنجو سرکار رحمت الله علیه نه مخکې هم ډېرې هستیانې تېرې شوي دي موجود دي لکه بابا فرید شکرګن سے مبارک رحمت الله علیه وګوره هغه موجود دي دارنګې داتا سے مبارک وګوره داسې نورې هستیانې شته دی خدا د الله تعالی یو مهرباني وي چې چاله الله تعالی یو عزت ورکړي وتعز من تشاء الله تعالی چاله ورکړي